بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم اولول پخپل قوم باندی نبا ابنی آدم واقع د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پحق سرا. محترمو مخی رکوع کی بیان د قوم فاسق اشو چی اغا یهودو اس پدی رکوع کی بیان د فاسق خاص کیگی چی اغا قابل دے. خلاصہ د رکوع دا چی یو انسان وعدہ خلافی کئی نو دا وعدہ خلافی دا سبب د لعنت تا اللہ گرزی او سبب د بزدلی او سبب د نافرمانی دا اللہ تعالی گرزی. دک مضمون پا دی رکوع کی ذکر کیگی خواہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَ پخپل قوم باندی نبا ابنی آدم واقع دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحقی پا حق سراب اس قربار کلچ نزدیکت حاصلو دی قربانا پا قربانی کولو سراب فتقبلا پس قبول اکڑیشو من احدهما یهود دی دوارنا ولم يتقبل او قبول اکڑیشو من الاخری دی بلناب. علماء کرام ذکر کئی دا حضرت آدم علیہ السلام افتدا کی چی اللہ تعالی دا دنیا آبادو لکنا نو دا دی دنیا دا آبادی ذریعہ چی کمدن اغداو چی دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد چی با پیدا کیدل نو دا اولاد دا پیدا کیدو سلسلہ بداو چی دو یو نارینا او یو زنانا چی کم دے دا با پیدا کیدل. نو حکم د شریعت داو کنا چی کما نارینا اگر سره چی با کما جوڑی پیدا شوی با نو د دک کی جوڑی آپس کی یو بل سره نکاح کول دا بجائز نو ٹھیک شوا. خو چی بل کال با کم الک او کما جنی با پیدا شوا کنا نو د مخکینی کال د دی الک سره با د دې رستونی کال د دې جنۍ نکاح کېدو او د دې رستونی کال د الګ سره به د مخکینی کال د جنۍ نکاح به کېدو. نو دقسې دا سلسله روانه وه. نو علماء کرام ذکر کوي وایي قابیل چې وکنه نو قابیل د سره چې کومه خور پیدا وه د هغې نوم اقلیما نو د قانون مطابق د دې قابیل نکاح د دې اقلیما سره جایز نه او دا حابیل سره چې کومه خور پیدا وکنا نو د حابیل سره چې کومه خور پیدا و د هغې سره به د دې قابیل نکاح کېدو. نو کتابونو ذکر کړي دي وایي د حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه څه وه هغه ډېره حسینه نه وه نو د دې قابیل چې کوم دی که نه هغې سره نکاح کولو ته اراده نو د تصور دا او د هغه سوچ دا چې زه د خپل خور سره چې کومه اقلیما د دې سره د زمانه کو شي. نو دغه ځای کې د دې آپس کې یو بل سره هغه بغض او نفرت پیدا شو. ٹھیک شو. بغض او نفرت پیدا شو او بیا د دې وروستو دا حابیل چې وکنه دا حابیل د پیشې په لحاظ سره د تجارت کوونکی او قابیل چې ولو د زمیندارو نو پخوا د خلقو چې به د الله تعالی د قرب د پاره صدقه به ورکولا که قربانی به کولا نو د هغې د قبولیت نښه به دا وه یو میدان ته به یې راړل او هلته به یې کېښودل. که چېرته د اسمان نه به اور رالی او دغه شی به یې وسوځو نو دا به د هغې د قبولیت نښه وه. او که د اسمان نه به اور رانغلی او دغه شی به یې ونه سوځو که نه نو څه چل به و دا به قبول نو. نو علما ذکر کوي یو ځلې د حابیل او د قابیل د دواړو قربانۍ وکړې خو حابیل چې کوم دی هغه ګډورې راوړه هغه یې ذبحه کو الله ته مخې ته کېښودو او د قابیل د ده په دې پټي کې چې کوم فصل شوی و که نه هغه غله یې راوړه الله ته مخې ته کېښوده چې الله یې قبوله کړي. نو د قانون مطابق
د اسمان نه چې اور رالی کنه نه د دې حابیل چې کم هغه ګډورې حلال کړو هغه وسوځو او د دې قابیل دا چې کم غله کم فصل کنه هغه ونسوځو. نو د دې قابیل په دې زړه کې بیا نفرت سیوا شي چې د الله قبلې زما دا ولې نه قبلې زما دا ولې نه قبلې. نو علما ذکر کوي وایي د هغې نفرت او د هغې حسد د وجې نه دغه حسد د وجنا دا قابیل د دې خپل رور حابیل قتل ته تیار شوی و. دغه واقع دلته ذکر کیږي. کوم دی اذ قربا کله چې نږدې کته حاصل کړي دواړو قربانن په قربانۍ کولو سره فتقبلا پس قبول کړی شوه من احدهما یو د دې دواړو نه چې هغه څوک و حابیل او د هغه د خور نوم و یحوذا یا حوزا الف یحوزا او ٹھیک شوا ولم یتقبل او قبول نکړی شوا من الاخری د دې بل نه چې څوک قابیل او د خور نوم سو اقلیما وقالن اویل دی قابیل لاقتلنکا خامخا قتلکم بدتا لراب قالن اویل وتدی حابیل انما بیشک خبر دادا یتقبل الله قبلی اللہ تعالی من المتقین دا پریزگارانو نام لئن بسطت الیا کچرتو دکڑی تماتا یدکا لاسپل او ما قتل کری لتقتلنی دا چتا قتل کی مالا ما انا نمز بباسطنک دون کی یدی لاسون اقبل الی کتاتا لأقتلکا دا چتا قتل کم تالر دا بداسنکم کستا ارادی کنتا چی سکیو که خوگوارے دا بتاتا نقصان نظر رسوم انی بی شکر چیم اخاف اللہ یریگم دا اللہ تعالیٰ نا رب العالمین چی رب دا طول مخلوقاتو دے انی بی شکر چیم اریدو ارادہ لرم انتبو آدھا چی تواپسیو کی بی اسمی پا گناہ زما سراب اے بی اسم قتلی زما دا قتل پا گناہ سراب و اسم کا پا گناہ ستا سراب اگا گناہ لم یتقبل قربانہو چی اللہ تعالیٰ ستا قربانی دا عقید وجرن دا قبول کری فتکونا پسیبت من اصحاب النار دو دخیانونا وذالکم دا جزاء الظالمین بدل ظالمانو دا نفطوعت له پس خستکدتا نفسه نفس دو قتل اخیه قتل کول درور دو نفقتله قتل کدا خپل رور. علماء ذکر کئی حضرت آدم علیہ السلام موجود نو اگا وی حج لتلو نو ما درته ویلو چې حضرت آدم علیه السلام د دې هندوستان نه چې کم دی کنه وای شپېته حجونه چې کم نه هغه دای پیدل کړي دي شپېته حجونه چې کم دی کنه دای پیدل کړي دي. نو حضرت آدم علیه السلام حج ته تلو نو چې حج ته تلو کنه نو دته موقع خوشي وا دته موقع خوشي وا نو څه چلیو کو دا خپل رور حابیل قتل کخه نو فاصبحا پسو گردید دے من الخاسرین دا تاوانیانو نا پدوالا جہانا کسو پا دنیا کے ہم نقصان بیا والا چل نورتا کنا چی سبا کئی چل نورتو ذکر تردغی وقت پوری سو پچا باندے مرگ نو راغلے سوک وفات شوی نو لا دا قانون دا دی انسانیت پا افتدانا دا قانون نو مقرر چی کلا انسان وفات شنو دا سر بسکی گی لا دا حکم نو راغلی. نو علماء کرام ذکر کئی سو ویس تقریبا سلوی خردی دا خپل رور جے کمنر دا وی پشا بے راڑو لیو او چی چار تبتنو دان سر بے گردو چی چار تبتنو دا چل والا نورتا کنا. نو علماء کرام ذکر کئی دیر بے جڑل دیر با خفو دکا ننم یو سڑے چی قتل اگی کنا نو بیاد دتا پا اغا ٹیم کی دا دی خپل غلطی ادراکو شیخا او ډیر داسې خلق چې هغه سي د هغې د بریتونه وینې سازي که نه د هغې نه هم چې کله قتل وشي هغې په سرو سترګو باندې جاړي دغه ټایم کې صرف قتل کول نه دي که نه قتل او صرف که د دنیا سزا د دنیا خبره وی که نه نو د دنیا خبره خلق په پیسو باندې په تعلقاتو باندې په اپروچ باندې په یو سیز بل سیز باندې مخکې رستو کی خو ګوره د آخرت مسله ده او د آخرت مسله هلته کې نه سپارش چلیږي نه دولت چلیږي نه اپروچ چلیږي نه دې څوک خلاصولی شي د آخرت نقصان ډیر دی مسئلہ دا آخرت تا گوره خواہ نو سوچ آخرت تا پکار دے او اکثر خلق وی که نوی یرد 550 روپو گولی دا خرابه بیکو
حالانکه ستا آخرت په مکمل تبا کیږي او ستا د آخرت داسې کنه چې هغه سزا چې کومه الله درکوي د هغې سزا ځان مستحق ته جوړ کنو ځکه خالدن فیها الله تعالی ویلی په قرآن کې ښه ډېره موده به پکې پروتې بس غوپې به پکې وی نو ٹھیک شوه نو ګورې او اکثر د کم دی که نه چې د کم انسان نه قتل اوسي که نه نو بیا ټول عمر دی چې کم نه په دې خپلې غلطۍ باندې خپېمانې دلته کې ښه دا خپل ضمیر دا خپل زړه دا وله چین ته سکون ته نه پرېږدي ښه هر ټیم دا وله په دې دی کې یو کټکه ورکوي چې ګوره دا دې څه کړي دي ٹھیک شوه الله دې زمونږ او زمونږ د بچو حفاظت وکړي ښه فبعث الله پس راولیږه الله تعالی غرابا یو کارغو یبحثو چې پنجیوالي فی الارض په ځمکه کې نو دو فرشتې رالې که نه نو دته څه کوي چل ښیي نو یو راولګېدو هغه بلې چې کم دی که نه په هغې باندې ټونګي ولګولې نو هغه یې مړ کړو نو بیا یې چې کم نه دا خپل دا چې کم کارغۍ ووجه که نه دی د خپې راونیسو راښکوي نو یو ځای په پنجو باندې هغه ځای وکنستو نو دا خپل چې کومې کارغۍ وجلی و دی هغې کندې ته هغې کنستې ځای ته یې راوستو هغه ځای کې ور وغورځو د پاسه یې پې خارې ور واړولې نو ده چې ورته وکتل که نه وی یاره دا خو عجیبه کار وشو څلوېښت ورځې مې وي چې کوم نه وي دا خپل رور ځان پسې په دې شا باندې وګرځو وی ښه به نه وه چې داسې کار مې کړی وی نو علما کرام ذکر کوي د انسان په ابتدا کې د انسانیت چې کوم مقام دی که نه نو هغه څه دی د اسلام اصل دا دی چې انسان به ښه په ادب او په احترام سره په خاورو کې دفن کې ښه په خاورو کې به دفن کی نو الحمدلله ثم الحمدلله الله مونږه تاسو ته د اسلام د عظیم دولت را کړی دی ځکه دا هندوان چې کوم دي که نه دا خپل مړی بس دا لرګي ورته د لاندې کي او د پاسه کي که نه او ورته اور بل کی نو چې کله دا کوپړی ډزو کی که نه وایي دی ډایرکټ جنت ته لړ ښه دی وایي ډایرکټ جنت ته لړ ښه دی وایي جنتي دی ځکه یې وایي دی سره ډز وکړه ٹھیک شو مونږ الحمدلله په خپلو لاسو باندې ښه په ادب او په احترام سره هغه د مړي کټ چې اخلي که نه نو داسې روان وي که نه چې دا ټول خلق ورپسې رستي ځکه دونو جهانو کا شهزاده روان دی او بیا په ادب او په احترام سره څلورو کسانو یې د کټ هغه خپې وله نیسلي په احترام سره یې بوځي ښه په احترام سره پې جنازه وکړي بیا په احترام سره یې په قبر کې کښېږدي ښه ٹھیک شوه جي فبعث الله پس راولیږه الله تعالی غرابا یو کارغو یبحث فی الارض چې پنجیوالی په ځمکه کې لیریه دا چې وښایي ده ته کیف یواري چې څرنګې به پټی دی سوءة اخي بدن د خپل ورور قال نو ویل دی یا ویلتا افسوس ته ما لره اعجزتو زه عاجزه شم ان اکونا دا چې شمه د مثل هذا الغراب په شان د دې کارغو فواریا پس پټې که سوءة اخي هغه بدن د خپل ورور فاصبحا پس وګرځېده دی من النادمین د خپېماني کوونکو ډیر خپېمانه و چې یاره زه د دې کارغه نه ملاندیم زه د دې مرغۍ نه ملاندیم هغه خو هغه خپل چې کوم ملګری و که نه وی چې څنګه یې ووجه نو رايډه خارې پې واچولې وی ما څلوېښت ورځې دا خپل ورور وګرځو که من اجل ذالک د سبب د دغه قتلنا كتبنا مقرر کړو مونږه علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه چې بشک شاندا دی من قتل نفسنا چا چې قتل کيو نفس لرا بغیر نفس بغیر د سجرم نو فساد فی الارض یا د فساد پزمکه کی مطلب تینا د فساد فی الارض نه مطلب دا دی کنه چې سي خونریزی نه کوي د فساد فی الارض نه مطلب دا دی چې ډاکی نه کوي فساد فی الارض نه مطلب دا دی چې مخلوق خدا ته نقصان نه رسوي فکأنما گویا کې دی چې دی قتل الناس قتل کړی انسانیت لرا جميعا ټول لرا ټول انسانیت لکه چې قتل کړه ومن احیاها چا چې قدر وکړو فکأنما پس گویا کې دی احیا الناس جميعا لکه چې ژوندی کو ټول مخلوقات ولقد پتاکیک سراب جاءتهم راغلو دی څخه رسلنا پیغمبران زمونږه د څه دپاره بخبر اسم القتل چې ګوره دا قتل کول دا لوی جرم دی کوم دی
ولقد پتاکیک سراجا تم راغلو دی سقا رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات پخکار دلائل سرا ثم بأن كثيرا بشكرير منهم ددينا بعد ذلك رسل دق دلائلنا في الأرض پزمك کی لمسرفون خامخاوی د حد تجاوز کون کی انما بشك خبر دادا جزاء الذين بدل دائی خلقو يحاربون الله چی دی سکی جنگ کئی دا اللہ تعالی. نو علماء کرام ذکر کئی کنا مخ کی دا بغیر فسادین ذکر شو نو دا فسادین اگر تفصیل دلتا ذکر کی خطی دا دینا سمورات دے خجی یحاربون اللہ دی جنگ کئی دا اللہ تعالی سرا ورسولو دا رسول دا اللہ تعالی سرا. مطلب تینا سدے اللہ دا اللہ دا پیغمبر حکم دا دے یأمران بی اصلاح الارض چیزمکہ کی دی امن قائم ہوئی دا مسلمان عزت و نفس و مال ارس دی داسی دا دی محفوظ وی خواه. ویسعونا کوشش کی دی فی الارض پزمکا کی پسادن دا پساد کولو ان یقتلو دا چی قتل دکڑے شی دی او یصلبو یا دی پسولی کڑے شی او تقطع یا قط دکڑے شی ایدیهم لا سند دی وارجل مخفید دی من خلاف ندل بدل او ینفو من الارض یا دی جلاوطن کڑے شی دی خبل وطن. نو علماء کرام ذکر کئی وید قطاع الطریق چی کم شکمار دی کنا کم ڈاکی کون کی دی کنا دا اغی دا پارا سلور سزاگانی دلتا ذکر شویخا. او سلور سزاگانی ولی ذکر دا دی کیفیت پا سلوری یا با دی سکی یا چی کم نر حقا دا شکا بے کری یا بے صرف مال اغسطی ٹھیک شوا یا بے مالو مغسطی قتل بیم کری ٹھیک شوا. دوشو درب صورت دا دے چی دی با شکا کری مال بے نی اغسطی خو قتل بے کری. سلورم صورت دا دے کنا چی نبے مال اغسطی نبے قتل کری خو خلق پہ اسی رولی. نو دا دک سلور وارو اجناسو دا پارا اللہ تعالی دا ہر یو جنس دا پارا زان لسزا ذکر کئی. کچر تا قتل کری نو سچل بوشی قتل چی کم دے دا دی پا بدل کے بدے قتلی قصاصا. کچر تمالم اغسطی قتلم کری نبیا بدے پسولی کولشی اخا پا خواب خلقوی دار تے وخیجوی. نو دا دار نا مطلب پسولی کول ٹھیک شوا. اس کچر تا صرف مال اغسطی نبیا با تلاس کٹ کیگی او کچر تا دم مقصد نا مال اغسطلوی نا قتل کول مقصد وی صرف خلق یا رئی پا خلقو کے وحشت پیدا کی نبیا شریعت اسلامی دا پارا سزا مقرر کری دا چی دا سڑے دی دخت کی علاقین جلاوطن کریشی ملک بدر دکڑیشی خواہ ٹھیک شوا. نو سلور انواع دا جرائمو او سلور سزاگانی خواہ خجی. ذالک دالم دا دی دا پارا خیزن رسوائی دا پی دنیا پا دنیا کی ولہم دا دی دا پارا پی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم لوی عذاب دے الا الذین مگر خلق تابو چی توبے و باسل من قبل مکر دینا ان تقدروا علیہم دا چی قادر شی پا دی باندے حاکم وقت. مطلب دا دے کنا یو سڑی توبہ و باسلا او دا توبی مقصد داو کنا چی لا دا حاکم وقت پا گرفت کی ندر آگلے لا پی سزا ندر سناو شوی او دے ویارا دا ما غلطی کرے دا توبہ و باسلا نو دا چی کمال و سخد دے بخپل مالکانو تا واپس کی. رنبے خبر خواہ چی گوارے توبہ دانا دا چی بس تا توبہ و باسلاو چی کم شیدی را خلقونا را گون کرے دا پاگی دی سینا چولے دا دا اللہ نا ماف کئی گوارے دا توبہ نا دا دا توبی دا پار رنبے شرط دا دے کنا چی تا کمال دا چانا راغستے دے اگا با رنبے واپس کی دا اغینا پس پتا دی کم دن دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کی سوال دا مغفرت کے او کتا دائے کنا چی پا پندون روپای دی راغستی دی او دا خلق لدی جی کم دن حقا دا خلق مانون اگا دی راغون کری دی او خزان دے برابر کو بیا ویارا توبہ میں دا خدا چی سدی دانا واپس کو نو دا توبہ نا دا گورے خواہ دا توبہ نہ دگورے رنبے با اغشے واپس کے. فعلمو پوشیتا سوان اللہ چوی شک اللہ تعالی غفور البخون کے دے رحیم و رحم کون کے داتے. یا ایو الذین آمن اے مومنانو اتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالیٰ ناب. نو علماء کرام ذکر کئی تفسیر مدارک التنزیل لکری ذکرہ یا ایوہ الذین آمنو لا تؤذو عباد اللہ اے مومنانو دا اللہ بندگانو تک ورے تکلیف مرس ہوئی
ٹھیک شوا وابتغوا اولټوي تاسو الیه دغه الله تعالی طرف ته الوسیلة غلار درسای وجاهدوا جهاد کوي تاسو فی سبیل پلار د الله تعالی کې لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو شئ تاسو کامیاب شئ. نو وسیله څه ته وایي؟ وسیله دې ته ویل کېږي چې ما یتقرب الی الغیر، چې په هغې سره انسان د غیر هغه قرب او نزدېکت حاصلوي بفعل الطاعات وترک السیئات وصحة العقائد. ٹھیک شوه؟ نو علماء کرام ذکر کوي د وسیلې څلور اقسام دي. ٹھیک شوه؟ څلور اقسام. اوس څه دی؟ توسل باعمال الصالحه دا خو بالکل جایز دي. په صحیح بخاری کې په جلد ثانی کې صفحه نمبر 888 کې د بنی اسرائیل هغه واقعه چې کله ذکر کیږي کنه دا الله پیغمبر ارشاد فرمایي وای هر چې کله د قدرې کسان په دې غار کې رابن شو کنه نو څه چلو شو هغه درې واړو خپل نیک اعمال الله ته مخې ته کېښودل چې الله دا عمل که مې ستا دپاره کړی کنه نو الله تعالی د مونږ څوکه د دې غار د دې خولې نه چې دا کم ګټ دی دا ورغړو الله مونږ له ازادي راکړه. ٹھیک شوه؟ نو صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی. نو توسل باعمال الصالحه په خپلو اعمالو سره د الله تعالی نه سوال کول دا بالکل جایز. توسل بذوات الفاضله دا په اتفاق د علماو سره په دې کې د هېچا اختلاف نشته. په دې کې د هېچا اختلاف نشته. او لکه علماء کرام ذکر کوي د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو ځل باران نه کېدو نو عمر فاروق راولګېدو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترو حضرت عباس صاحب یې راوسته. څوک؟ حضرت عباس صاحب کا هغه راوغوښتو او هغه یې څه کو په یو میدان کې ودرو او دعا یې غوښته وې ای الله ستا د پیغمبر د ترو د حضرت عباس صاحب په وساطت ته سوال کوو الله په موږ څه وکړه باران نه وکړه. نو علماء کرام ذکر کوي عمر فاروق چې کوم یو عمل کړی دی کنه هغه به کړی چې کوم ته الله او د الله د پیغمبر د طرف نه هغه جایز وي. ګورې حضور فرمایي چې ما څه چلې علی چې کوم خبره چې کوم دی کنه صحیح زما او زما صحابه کرامو بیا خصوصا خلفای راشدینو چې څه کړي دي کنه نو د خلفای راشدینو هر یو عمل د بعینه عکاسي د کردار د پیغمبر کوي. ٹھیک شو؟ او بل یو مسله چې کوم دی توسل باعمال الغیر نو په دغه کې مسله ده د اختلاف چې کوم دی کنه اختلافي خبره صرف په او په دغه کې ما سوا د حافظ ابن تیمیه نه چې کوم دی کنه نور ټول امت په دې باندې متفق دی خو صرف حافظ ابن تیمیه د دغه خبره سره اختلاف کوي. خو بهرحال هغه سره چې کوم دی هغه زمونږ کار نشته مونږ به صرف خپل مسلک بیانو چې څوک قرآن او حدیث سوی مونږ به راته هغه بیانو. وجاهدوا جهاد کوي تاسو فی سبیل پلار د الله تعالی کې لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ پس سره د الله تعالی د رضا د حصول په ذریعه سره. نو علماء کرام ذکر کوي وای په دې کې دین مخکې رکوع کې د قطاع الطریق او د هغې سزا ذکر شوه چې ګوره څه دی په مال کې کامیابي نشته ځکه عام طور سره دا شوکې چې کېږي دا ډاکې چې کېږي نو دا د مال د وجې نه کېږي. الله وایي چې ګوره په مال کې کامیابي نشته اسباب د فلاح او اسباب د کامیابۍ چې کوم دی که نه هغه دا دی هغه اختیار کوي. ان الذين بشکا خلق کفروا چې کافران شوي دي لو ان لهم کچرته وي د دوی دپاره ما ټول څیزونه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول په ټوله ومثله معه او د دې په مثل نور لیفتدوا به دا چې فدیه ورکوي په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت ما تقبل منهم نو قبول منه کړی شي د دوی نه ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک دی د الله تعالی په بارګاه کې. الله تعالی وی که دا ټول مال دی ورکوي کنه د دې ټول دنیا دا مال د یو کس شي کنه او دې دا مال د دې لپاره ورکوي چې دې په د الله نه ځان خلاص کړي الله وی دغه مال به قبولو نه کړی شي. نو معلومه دا شوه کنه چې د الله تعالی په نسبت باندې کومه کرنسي چې کوم د هغه مال نه دی د الله تعالی په نسبت باندې چې کومه کرنسي اکسپټ کېږي کنه هغه عمل صالح دی هغه ایمان دی هغه عقیده صحیحه ده هغه اتباع د پیغمبر دی دغه شی به د الله په نسبت باندې قابل قبول وي. ٹھیک شو جی؟
ولهم د دې د پاره عذاب الیم عذاب درناک دی یریدون اراده لري دی ان یخرجوا دا چې وزیدي من النار د دوزخ نه وما هم نبوي دی بخارجین وتنک من هذا دی دوزخنا په مال سره یا په نور ذریعو سره ولهم د دې د پاره عذاب مقیم عذاب د همیشه اوسېدو دی والسارقو غل سړی چې دی والسارقتو غله ښځه چې ده فقطعو کټ کئ تاسو ایدیهما لاسونه د دوی جزان بدله ده بما په سبب د هغې سره کسبا چې عمل کړی دی نکالا عبرت دی من الله د جانبه د الله تعالی نه والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا ذات دی نو علما ذکر کوي شریعت اسلامی د غل د پاره سزا مقرر کړې ده چې یو سړي غلا وکړه کنه او د دې غلا قیمت کم از کم چې کم نه هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک مطابق کم از کم د 100 درهم شی کټ کړی هغه د 100 درهم شی پټ کړی نو په دغه انسان نه بس کیږي دا لاس پتی کټ کیږي چې په د باندې غلا ثابت شوه پوهیږئ تاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي کنه وایي که چېرته د 100 درهمونه په کم مقدار کې یو شی پټ کړی کنه وی دا په د باندې با قطع د ید چې کم دنه هغه نه ثابتېږي ځکه د 100 درهمونه کم شی چې کنه هغه عام طور سره هغه خلق غلا نه حسابوي هغه خلق چې کم دنه معمولی خبره حسابوي نو علما ذکر کوي کنه وی اقل مقدار د قطع د ید اقل مقدار د قطع د عضو چې کم دی کنه دا وی څه دی 10 درهم دي نو که د 10 درهمونه سیوای نو بس بیا به لاس کټ کېږي د لاس نه به ولا سوټې جوړی ښه او که چېرته سی د 10 درهمونه کمي که نه نو بیا به څه مسله ني خو ګورې زورنه به ورته بیا هم حاکمي وقت ورکوي ٹھیک شوه ها جي زورنه سزا حاکمي وقت چې څه مناسب ګڼي ورکول پکار دي ښه امام شافعي رحمت الله علیه مسلک څه دی لږ درته د هغه مسلک هم که نه امام شافعي رحمت الله علیه وایي که نه وایي که چېرته یو سړي چې کوم دی هغه د معمولي غونته کې شی که یو ماچس قدرې پټ کړی دی که نه وایي د هغه به هم لاس کټ کېږي ښه ٹھیک شوه نو اوس دغه مسله چې کوم نه هغه مخې ته راواخلئ که نه نو بیا زمونږ احناف وایي چې اقل مقدار د مهر چې کوم دی که نه وایي دا 10 درهمه دی پوهیږئ تاسو اقل د ټولو نه کمترین مقدار د مهر څومره دی 10 درهمه د 10 درهمونه کم نه او زیات چې څومره چې کوم نه هغه د آپس کې صحیح بس د رضا خبره ده نو او امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دا بس څه دی چې څومره مقدار د ښځې خاوند ته مناسب لګي وي که هر څومره یي که نه وي هغه مهر مقررېدی شي او هغه دلیل پیش کوي په څه باندې دلیل پیش کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو زنانه راله وی د الله حبیبه زه وی چې کوم نه هغه ما تاسو ته خپل ځان هبه کړی دی حضور خاموشه پاتې شو بیا دا زنانه وی د الله حبیبه ما تاسو ته ځان هبه کړی دی نو په دریم ځل چې دی ووی که نه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته مخ راواړو صحابو څوک په دې زنانه سره نکاح وکړي یو صحابي را پاڅېده وی صاحب ما سره زه خو نکاح کول غواړم خو وی څه شی را سره نشته ښه حضور علیه الصلاة والسلام ورته وی لړ شه وګوره کور کې به یو ګوتمه وګوره که چېرته د د اوسپنې ولې دي نو د اوسپنې ګوتمه خو ډېر معمولي مقدار دی که نه ډېر معمولي مقدار دی نو وایي د دې حدیث نه وایي دا ثابتېږي که نه چې اقل مقدار د مهر چې کم دی وایي چې څومره وي نو بس وایي چې څه ناسې وي چې څه ناسې وي نو بس هغه مهر مقررېدی شي خو زمونږ احناف وایي چې نه کم از کم 10 درهمه ښه پوهېږئ تاسو وایي کم دی جي فمن تابا پسرا چاچی توبه وباسلا من بعد ظلمه نسته د دغه اغلانا او توبه سوا برد المسروق الى المالک هغه چې کم شی پټ کړی دی که نه هغه به مالک ته واپس کوي ګورې دا نه ده چې د چې کم در هغه یو شی هغه چپه کړی دی او په هغې سینه لګولې دا دی وایي چې زما توبه ده نو په دغې توبو نه کېږي ګورې ښه لومبی به دغه شی واپس کړې نو هله به خلاصېږي که چېرته ته چې کم دی که نه دغه شی د دې د ورکولو د زړه نه کېږي او ته یو 50 توبې وباسه که نه یو 50 نه یو 1000 توبې وباسه الله تعالی ته دا نه د قابل قبول ښه ټیک شوه
فمن تابا پسرا چاچی توبو باسل من بعد ظلمه نستر دیغلانا واصلح اصلاح قد عمل خپل فإن الله پس بیشک اللہ تعالی یتوب علیه رحمتنا دلی پد بندی ان اللہ بیشک اللہ تعالی غفور بخون کرے رحیم رحم کون کرے علم تعلم آیات پتہ نشتن اللہ چی بیشک اللہ تعالی لہو دی اللہ تعالی دا پارا ملک السماواتی بادشاہت اسمانون دے والارض یو دزمکی دے يعذب عذاب ورکی من یشاو آچاتا چی اغواری اللہ تعالی ویغفرو بخنکی لمن یشاو آچاتا چی اغواری اللہ تعالی او سوی کان اہل لذالک چی دا دخ کی بخنی اہل وی خواب واللہ واللہ تعالی علا کل شین پاری او سیز باندی قدیر قدرت لرن کے دے یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام لا يحضنک الذین خفدن کی تارا خلق یسارعونا تیزی کول لدی پی الکفر پواقی کی دو کفر کی من الذین دا خلقنا قالو چوائی دی آمنا ایمان ناوڑ دی منگا پی ابوائم پخلود دی سراب ولم تؤمن قلوبهم او تصدیق ندے کڑے زلونو دی چکم ایمان دے کنا اگئی زلونو تا ندے در نشوے ومن الذین او دا خلقنا حادو چی اودیان دی سماعونا جاسوسی کون کی دی للکذبی دے دروغو سماعونا جاسوسی کون کی دی لقومنا آخرین دا پار دا بل قوم چی سدی بنو قریظہ دی خوا لم یعتو کارات للکی تاتا یحرفون الکلمات یحرفون بدلن کبی دی الکلمہ پا کلام دا اللہ کی چی تورات تے من بعد مواضعه ما سوا دا مواضع دا دینا اگا مواقع دا کلام چی کموی کنا اگی کی دی پتاویلی باطل سر پکی بدلن ناولی یقولون آوائی دی انوتیتم کچرت درکڑے شتاسو تحادا دا حکم فخذوهون قبول کی دی لراب وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ کچارت در نکڑے شتاسو تدا حکم پحضرون تاسو دانو ساتید دینا نما در طویلیو چی یهودو دا خیبر یو زنانوا او اغا زنانا چی کمون دا اغی تعلق دا دی خیبر دا دی سردار دا قرآنی سرو نغینا زیناو شوا نو چی زیناو شوا کنا دا دی یهودو مشرو کاب بین اشرف یهودی اگر خلق راوی گل وی لڑشی وی دا محمد نا تپوسو کئی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا پا شریعت کی دا دی زناکار سو حکم دیکھا نوی کچرت در تا حکم دا در کئی چی سدے زمان پا اسلام کی حکم دا شادی شو دا زناکار رجم دے وی بیا پی عمل مکوئی کوئی کچرت کی دیشی چی دا پا دی شریعت کی حکم سے نرم راغلی نو بیا پاقی عملو کو پیغمبر علیہ السلام تا چی کلا دا وفد را لے کنا او دا حضور نے کلا تا پوسو کو حضور و تب استاسو پا تورات کی دا دی سو حکم دے تاسو پا تورات کی دا دی سو حکم دے دی و تبی زمان پا تورات کی خوی حکم دا دے کنا چی منگ والا صرف مختور کو او پا خر باندی سور کو پا دی بازار کی ورپسی او سو ناری اوو کنا وی بس دا غی سزا دنو حضور و تبی خرالی تورات تاسو وی چی تورات را کنا نو دی اگا دا رجم چکم آیتو پا اغیبان دی لاس اخاو دیو چگینی دا رجم دا آیت حضور تا نخکاری گی نو بیا جبریل امین نالے حضور علیہ السلام تیوی اے دا اللہ حبیبا وی دیتا ہوا چی دا اللہ سوچت کی دیتا ہوا چی دا اللہ سوچت کا کنا صحابی فرمائی کنا فَإِذَا هِيَ آیت الرجم یتلألعو وی دا رجم دا آیت دا سولا کا چی زلی دخا دا سی واضح حوقا تو پیغمبر علیہ السلام متوی وستاسو پا تورات کی چے کم حکم دا رجم اللہ دا زیناکار دا پارا مقرر کردے وی دا حکم زمان پا اسلام کم دیکھا خجیب وَمَن يُرِدِ اللَّهُ وَآسُو کی ارادو کی اللہ تعالیٰ فتنتو دا گمراہ کولو دو پلن تملکا پا سرگز با اختیار نلری تو لہو دا پارا من اللہ دا اللہ تعالیٰ پنیز بندی شیئن دا سسیز اولائک الذین دا خلقتی لم یرد اللہ ارادن دا کڑی اللہ تعالیٰ ان یطہر قلوبهم دا چپا کی جلون دا دید کفرنا لهم دا دید پارا فی الدنیا پا دنیا کے خزیون رسوائی دا ولهم دا دید پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم لوی عذاب دے سماعونا جاسوسی کون کی دی للکذبی دا دروغو اکالون للسحتی خورون کی دی حرام لرا رشوتون لرا سجل بے کو خلقنا بے رشوتون اغسطل قات
او د دروغ د ځان نه به یو خبره چې کم نه هغه به جوړ کړه او هغه ته به نسبت ته حکم د باری تعالی وکړه. فإن جاءوك پس هر کله چې راشي دیتا څخه فاحكم بينهم فیصلو کده دی پما بین کی او اعرض عنهم یا اعراض کده دینا ستا خوخه دقه. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اختیار ورکړو چې کچته دا يهود در څخه راشي او تا تخپل سم مسله مخې تکیدی نو تا ته اختیار دی کوله فیصله کې او کنه کې ولا حجی. وان تعرض عنهم وان تعرض کچار تتعراض کی عنهم ددینا فلن يضروك ارجذ در نشي در رسول دیتا تشین د سسیس چسو کی بنسبت الجهل الیک چتا ته د جهل نسبت کیغا پدی باندې مخه پکیگا. وان حکمتا کچرتا فیصله کې تدی فما بین کی فحکم فیصلو کا بینم فما بین ددی کی بالقسط په انصاف سره سواء کان یهودیا او غیره که یهودی وی که مسلمان وی که نصرانی وی که هندو وی ارسو چې تا ته مخې ته ودرېده کنه نو ته به پکې بیا دې ته نه ګورې چې دا مسلمان دی او که دا کافر دی که دا یهودي دی او که دا نصرانی دی بلکې ته به بیا انصاف ته ګورې ته به حق ته ګورې ته به بیا پکې خپل او پردی نه کې ته به پکې مالدار او غریب نه کې ته به پکې چې کم دی د بل څیز لحاظ نه کې ته به انصاف کې کم دی. ان الله بشک الله تعالی يحب خخي المقسطين انصاف کون کلرا وكيف سرنگ يحكمونك دی فیصله راړي تا پتا څنګه فیصله کوي. وعندهم التوراة والان کې دی څخه تورات فيها پدې کې حکم الله فیصله د الله تعالی د عدل ثم يتولون بیا مخ اړون کې دی من بعد ذلك رسول دک فیصلینا وما اولئک ان دا خلق بالمؤمنین ایمان ناولون کی په تورات باندې او په دې قران باندې مطلب دا چې د خپل کتابم نه مني مطلب د دې دا چې کوم مذهب دی کنه نو بس د دې هغه مفاد د دې مذهب دی د دې مفاد د دې دنیا دا د دې مقصد دی ښا. ان انزلنا التوراة بشک موږ نازل کړې تورات فيها پدې کې هدن دلائلو ونور ورنا د پار د دفع د شبهاتو يحكمو فیصله وکولا بیا پدی تورات سراب النبیون پیغمبرانو الذين خلق اسلموا کتابداری کون کی حکم د الله تعالی تا للذین فرض خلقوا هادو چودیانو والربانيون او زاهدان او اولیاء والاحبار علماء بما بسبب داغی سرا استحفظو چی حفاظت کون کیو دی من کتاب اللہ دا کتاب دا اللہ تعالی نسچل بے کو دا اللہ دا احکامات باندے بے عمل کو دا اغی دا حفاظت کوشش پہ کو خوا. نو ربط رکو د مخکې رکو سره دا دی کنه چې په مخکې رکو کې د اهل کتابو تذکره وشوه نو په دې رکو کې بیان د هغه کتاب کېږي چې کوم کتاب الله دی ته ورکړو چې تورات د هغې ذکر دی ښه. وکانو چې کم قوانین الله نازل کړي دي کنه او په هغې باندې یو سړی خپله فیصله ونه کړي نو فاولئک هم الکافرون دا سړی څه دی علماء کرام ذکر کوي نسبت کفر شوی دی ورته او کفر ورته په دې بنیاد باندې وایي کنه چې دغه سړی د الله حکم ته منلو ته نه دی تیار د الله حکم نه مني د صرف چې کوم د خپل دنیوي اغراض لکه د یهودو په شانتې صرف خپل مقصد په دې لاس کې نیسلی ښه. وکتبنا پرس کړه مونږ علیم په دې باندې فیا په دې تورات کې ان النفس چې بشک نفس بالنفس په بدله د نفس کې د چې څه چل وي چې چا یو انسان قتل کړی دی نو قصاصا به دې قتلیږي ښه. والعین سترګه به یستې شي بالعین په بدله دو سترګه کې والانف او پوزه بالانف په بدله دو پوزه کې والاذن او غوږ بالاذن په بدله دو غوږ کې والسن او غاښ بالسن په بدله د غاښ کې والجروح او زخمونه قصاص سدي بدله اغستې بشي د هغې مناسب چې څومره یو زخم بل ورکړی د هغې مناسب حاکمي وقت ته فیصله ده د حاکمي وقت ته اختیار شریعت ورکړی دی که چېرته دغه سړی مطالبه کوي نو د قصاص مطابق چې څومره هغه ته زخم ورسولی دی دومره زخم به
د تور رسیږي. وګوره څه دی فمن تصدق پسرا چا چې معافي وکړه بي په دې سره فهو کفارة له پس دا کفاره د ده دپاره چې معافي وکړه که نه دغه ډېره بهتره ده. نو معافي کول چې کوم در هغه د ډېر لویه خبره ده خو معافي به کوي څوک معافي به کوي څوک مونږ وو که نه و یاره د داسې کړي دي ورېږه د ده نه به وایي زه چې کوم در هغه تپوس به کوم د ولې وایي داسې کړي دي او د دې به یو په لس پتې وایي بدل اخلم ښه ٹھیک شوه. او بیا الله تعالی زمونږ په سونو غلطۍ معاف کوي مونږ یوې غلطۍ معاف کولو ته نه یو تیار ښه ٹھیک شوه جي ومن لم يحكم واچ فیصله ونکړه بما پاس باندې انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی فاولئک پس دغه خلقهم الظالمون سری ظالمان دي. نو ګورئ مخکې آیت کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دلته کې وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. علماء کرام ذکر کوي خبره هغه د خلق یو دی خو د هغې چې کوم جزا ده د هغې چې کوم نوعیت دی هغه ورته دوه قسم له ذکر کوي فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون دا خلق سری ظالمان دي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ترجمه کوي ومن لم يحكم په معنه د ومن لم يعتقد هغه چې کوم د الله د طرف نه کوم حکم راغلی دی او دی د هغې د صحت عقیده نه ساتي نو دی بیا کفر ته ووته ښه پوهېږئ تاسو دی بیا کفر ته ووتو خو که چېرته دی عقیده ساتي او د عقیدې ساتلو نه بعد ترې نه دا کار وشو نو بیا یې ظلم وکړو پوه شوئ تاسو ښه جي وقفینا پرله پسې راولېږه مونږ علی آثارهم په قدمونو د دوی باندې بعیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاة والسلام زوی د بیبي مریم مصدقا تصدیق کوونکی لما د پاره د څه بین یدی چې مخکې د نه و من التورات د تورات نه واتیناه الانجیل ورکړو مونږ د عیسی علیه السلام ته انجیل فیه په دې کې هدن هدایت و نور او رڼا وه ومصدقا تصدیق کوونکی لما د پاره د څه بین یدی چې مخکې د نه و من التورات د تورات نه وهدن هدایت وموعظة ونصیحة للمتقین د پاره متقیانو وليحكم پکار د چې فیصله دی وکړي اهل الانجیل انجیل والا خلق بما پاس باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی فيه په دې انجیل کې په خپل پیغمبر باندې چې کوم احکامات الله نازل کړي و که نه نو دې نسواراو له پکار دي چې کم از کم دغه خپل کتاب خو دې ومني که نه نو کچر خپل کتاب انجیل ومنو بعینه قرآن به منلی که خپل کتاب تورات ومنو بعینه قرآن به منلی خو چې قرآن نه مني نو مطلب دا چې خپل کتاب هم نه مني ښه ومن لم يحكم هغه چا چې فیصله ونه کړه بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی فاولئک پس دغه خلقهم الفاسقون هم دی سری فاسقان دي فاسقان دي. نو علماء کرام ذکر کوي مسند امام اعظم کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکلي دي کنه ومن لم يعتقد بجميع ما انزل الله کچرته عقیدې نو بیا دغه نتیجه ده وانزلنا نازل کړي مونږه الیک الکتاب تا کتاب بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کون کلمه د پاره داسو بین یدیه چې مخکې دنو من الکتاب د کتابنا ومهیمنا او امانتدار دے شامل دے پا اصولو علیہ پدی باندے پحکم فیصلہ وکا بینم پا ما بین دے کی بما پاس باندے انزل اللہ چی نازل کردی اللہ تعالیٰ تا طرف تا چی اللہ کم احکامات نازل کردی کم شریعت و کم قانون نازل کردی تب فیصلہ دا اغی مطابق کے خواہ ولا تتبع تابداری مکوتا خوام دا خواہشاتو دا دی عما جاکا رستدان چراغ لیتا من الحق دا حقنا لکل پارداری ویڈلی جعلنا گردو لید منگا منکم دا تاسونا شرعتن یو طریقہ ومنحاجنا ویولار دتلو ولو شاء اللہ کچر تغختلی اللہ تعالی لجعلکم خامخا گردو لیوی تاسو امتا واحدتا پیو دین باندی ولیکن لیبلوکم لیکن امتحان کی اللہ تعالی پتاسو باندی
پیما پا شریعتونو کی آتاکم چی درکڑی دی اللہ تعالی تاسو تفستبقوا الخیرات تاسو مخکوالیو کئی پا نیکو کی دیو بلنا نیکو کارونو کی دیو بلنا مخکوالیو کئی مطلب دا دے کنا چی زمون خلق اکثر پا دنیا کی یو بل تگوری د دنیا په مال کې دیو بل نمخ کی کیږي د دنیا په آبادو کې دیو بل نمخ کی کیږي د دنیا په آسایشاتو کې دیو بل نمخ کی کیږي الله مونږ توي ګوره په نیکو اعمالو کې دیو بل نمخ کی سي نو په نیکو اعمالو کې مونږ اکثر د ځان نه لاندې تګورو او په دنیا کې اکثر مونږ ځان نه باندې تګورو حالانکه د شریعت حکم دا دی کنه چې په دنیا کې همیشه د پاره د ځان نه لاندې تګورا د الله د نعمت قدر بدر سره پیدا کیږي او په دین کې د ځان نه پورته تګورا د الله د عبادت هغه شوق او جذبه بری په دې ځړه کې پیدا کیږي ها ٹھیک شو جی الی الله دغه الله تعالی طرف تا مرجعکم واپس استاسو را جميعا د ټول فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو تا بما پاس باندې کنتم چې تاسو فيه په حقانیت د دیانو کې تختلفون اختلاف کوونکی وان احکم دا چې فیصله وکړه بینهم په مابین د دې کې بما پاس باندې انزل الله چې نازل کړی د الله تعالی ولا تتبع تابعداري مکا هم د خواهشاتو د دی واحذرهم ځانو ساتر دینا ان یفتنوک دا چې واړی تعالی را هم بعض ما انزل الله د بعض احکاماتونه چې نازل کړی دی الله تعالی الیک تا د دې اهل کتاب مقصد دا دی کنه چې د الله د احکاماتو چې کوم قوانین دي کنه چې هغه پتا باندې مات کی تا د هغې نه په بل طرف باندې واړی نو د هغې دپاره مختلفې حربې دی لټی ښه نو فإن تولوا پس کچرت مخواړو دی فعلم پوه شته انما چې بېشکه خبره دا ده یرید الله اراده لري الله تعالی ان یصیبهم دا چې ورسوي دی ته سزا ببعض ذنوبهم په بعض ګناهونو د دوی سره کچرته دی د الله په احکاماتو باندې د الله په کلام باندې د فیصلې نه مخ واړو کنه نو مطلب دا دی چې دغه انسان ته الله تعالی د جرایمو سزا ورکوونکی دی ښه وَإِنَّ كَثِيرًا بِشَكَرٍ مِنَ النَّاسِ لَخَلْقُنَا لَفَاسِقُونَ نافرمانی کوونکي دي افحکم الجاهلیت آیا هغه طریقه د جاهلیت یبغون لټونکي دی د تانا د جاهلیت هغه خبرې دی د تاسو نه د هغې ایکسپیکټیشن کوي ومن احسنو نشتر سو قسط من اللہ دا اللہ تعالی نا حکمن پیسل کون کے لقوم دا پار دا قوم یوقنون چی یقین کون کی وی دی نو کچرت دا دی یقین وے چی دا اللہ دا غور پیسل دا بل سوک نشی کولے نو دا اللہ دا پیغمبر دا پیسلی من دا تبا تیارو کا ٹھیک شو دا اللہ دا پیغمبر پیسله دا دا اللہ پیسله دا او چې دا اللہ پیسلی منلو تا یو سړی تیار شکدا دا تا اللہ ډیر لوی خیر ورکی او چې دا اللہ پیسلی تا تیار نشو دا انسان اللہ دا ډیر لوی خیر نه محرومه کوي ورخه یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا اليهود من سیتاس یهودیان لرا والنصارى نصارى لرا اولیاء پا دوستی سراب بی اعتبار الاعمال دا اعمالو پا اعتبار سر اخپل ځان لنمونه مگرزوی کا نو ربط رکو دا مخی رکو سر داده چی پا مخی رکو کی مذمت تا یهودو ذکر شو نو پا دی رکو کی سر بیان دا مقاطعی دا دی یهودو سر چی گوره اے مسلمانانو تاسو گوره دی یهودو سر اخپل رازدارانه تعلقات مساتی خوا اخپل دزلو خبری ور سر مشیر کوئی او خلاصه د رکو دا ده کنه چې د الله تعالی دشمنانو سره مقاطعه کول ضروری ده ځکه د الله حکم به ال په صحیح طریقې سره منل شي چې ته د الله د دشمنانو نه ځان لرې کې کچر تستا د الله د دشمنانو سره دوستی وي کنه نو ته به د دوستۍ د وجې نه ډېر داسې کارونه وکړي چې هغه باندې به الله خفه کېږي ښه ټیک شوه بعضهم بعض ردینا اولیاء بعض دوستان د بعضو دی ومن یتولهم واچا چی دوستی اکر دی سر منکم د تاسونا فإنه پس بیشک دی منهم د دین بی بالحکم حکمن بدی د اغی یا حدیث کی د دی مقام تشریح سرازی المرء مع من احبا چی پا دنیا کی رید چا سرمی نہیں کنا نو د اخرت کی با د اغی خلق پا سب کے ولاڑی اللہ مونږ ته حکم کوي چې ولې دای سره دوستی مکوئ ګینې دای سره به په سب کیږي ښه
ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته فتر الذين پسوینه بتا خلق لرا فی قلوبهم چې پړونو د دې کې مرض د منافقت ته یسارعون تیزی کوي دی فی په دوستۍ د يهودو د نصاراو کې یقولون وایدی نخشا یریګو مونږه ان تصيبنا دا چې ورسې مونږ ته دائره اغه شدت فعسى الله پس قریب ده چې الله تعالی ایاتیا دا چراتلو کی بالفتح په فتح د مکی سره او امر نه عذاب سره من عندي د جانب د الله تعالی نه فیصبحوا پسو بگردی دی علامه خبر باندې اثرو چې پټی دی فی انفسهم په نفسونو خپلو کې نادمین خپېماني کوونکي نو مطلب چې د دې کفارو سره کومه دوستي وي که نه نو په دغه کې دوستۍ باندې به دی بیا خفوي ويقول الذين ويا خلق آمنوا چې ایمان یې راوړی دی صرف په ژبه باندې هؤلاء الذين دا خلق دي اقسموا بالله چې قسمونه خوري په الله تعالی باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه انهم چې بېشکه دي لمعکم خامخا د تاسو سره دي حبطت برباد شوي دي اعمالهم عملونه د دې منافقانو فاصبحوا پس وګرځېدل دي خاسرین نقصان کوونکي پس سره نقصان لوی دا دی که نه چې په دنیا کې الله تعالی د دی هغه رازونه پیغمبر علیه السلام ته الله ښکاره کړل چې ګورې پلان کې منافق دی یو ځلې د دواړو جهانو مبارک سردار منبر رسول باندې مسجد نبوي کې ولاړو که نه نو مجلس کې د 36 کسانو نمونه یې واغستل اخرج یا فلان انک منافق پلان کې ته پاسوې ته منافق ځه 36 کسان چې کم د قصید د مجلس ته بهر کړل او د الله پیغمبر ته ګورې الله د بیل منافق نوم ښودلی و او دغه د حضور علیه السلام یو رازدار صحابي چې د هغه نوم حضرت حذیفه ابن یمان د سره به د حضور علیه السلام رازونه پراته وو نو علما ذکر کوي چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه پرده وفرمایله که نه عمر فاروق ورڅخه رالی وی یا حذیفه وی د الله پیغمبر وی تا ته چې د کومو منافقانو نومونه ښودلي دي که نه وی وګوره د عمر نوم خو به پکې چرته ني زه خو به وی پکې نیم نو حضرت حذیفه ابن یمان ورته په ژړا شو وی یا امیر المؤمنین تاسو خصوصا مسلمانان یې اسلام ته خو وی الله ستاسو په ذریعه سره قوت او برکت ورکړی دی ښه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو من یرتد څوک چې واړي د منکم نه تاسو نه عن دینه د دین خپلنا فسوف یأتی الله پدر چې راتلل به وکړي الله تعالی بقوم په یو داسې قوم سره یحبهم چې دی به محبت ساتي د الله تعالی سره ویحبونه او د خلق په الله به دی سره محبت ساتي او دی به د الله سره محبت ساتي اذلت نرمی بکون کی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزت سختی بکی علی الکافرین په معامله د کافرانو کی یجاهدون جهاد بکون کی ویدی په سبیل الله په د الله تعالی کی ولا يخافون ان بيريګ دی لومۃ لائم د ملامت کون کنا ذالک فضل الله دا فضل د الله تعالی دی یوتیه ورکی دی لمن یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی والله الله تعالی واسع فراحی کون کې د علیم علم لرون کې ذات دی نو دی آیت کې مضمون ذکر شو ولا يخافون لومۃ لائم چې د الله تعالی د حکم په پوروالي کې د سسیز لحاظ نه کوي دی ته نه ګوري چې معاشره به څه وایي دی ته نه ګوري چې خلق په رانه خفه شي دی ته نه ګوري چې خلقو کې د خلقو په نظر کې به سپک شم نه د الله حکم ځکه د مسلمان د پاره پس پریارټي چې کومه ده هغه د الله حکم منل بس چې مسلمان دغه خبره مخکې کي که نه دی به چریم الله تعالی نه خوارئ انما بیشک خبر دادا ولیکم الله دوستاسو الله تعالی دی ورسول پیغمبر د الله تعالی دی والذین خلق آمنوا چې ایمان یې راوړی دی الذین خلق یقیمون الصلاة قائمي مزلرا ويؤتون الزکاة زکات ادا کوي وهم راکعون او دی عاجزی کوونکي وي الله تعالی طرف ته سوي عاجزی کوي تکبر نه کوي
ومن يتول الله چا چې دوستی وکړه د الله تعالی سره ورسوله پیغمبر د الله تعالی سره والذین خلق آمنوا چې مؤمنان دي فإن حزب الله پس بشک ډله د الله تعالی هم الغالبون هم دی غلبه موندونکي دي دی به غالبوي ښه بس کوي جی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله زمونږ صغیره او کبیره ټول ګناهونه معاف کا الله زمونږ دا ناسته د خپل رضا سبب جوړ کا الله مونږ د خپل نافرمانی نه اوساته الله مونږ د شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد نه د بنیتو د بنیتینا د جادوګرو د جادوانو نه د کوډګرو د کوډو د منترو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الہ العالمین مونږ د تانو تاثیرونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه اوساته الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارونو اوساته الله مونږ د ځمکې د آفتونو د اسمان د آفتونو نه بچ کا الله مونږ د فقر د غربت د تنگ دستی د نیستی د ناچارۍ نه الله زمونږ حفاظت وکا الہ العالمین مونږ ټولو ته د خپل در نه حلال روزي پر حرکات الله مونږ د انسان د محتاجۍ نه وساته الله زمونږ د ټولو په زندګو کې دینداری پیدا کا الله زمونږ په زنانو په نارینو کې حیا پیدا کا الله مونږ ټولو نه د خپل دین کار واخلا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله څومره مسلمانان کورونو کې یا اسپیټالونو کې د بیماری په حالت کې پراته دي الله ټولو له شفای کامله عاجله مستمره دائمه ور نصیب کا الله به اولاد جوړي چې څومره دي الله ټولو ته دیندار اولاد ورکا الله د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد وته ورکا الله د چا اولاد د مور او پلار نافرمان دي الله تعالی د مور او پلار د پاره صدقه جاریه جوړه کا الله به روزګار او تخکولی د عزت روزګارونه ورکا الله چاته د روزګار او کاروبار ورکړي دي په دې روزګار او کاروبار کې ورته ترقی او برکت نصیب کا الله د رزق بند دروازې ورته کولاو کا الله د ټولو قرضدارانو قرضې د غیبونه ادا کا د ضرورتمند ضرورتونه د خپل در نه پوره کا الله د پریشان حال او پریشانی ختم کا الله د امت مسلمه څومره مسافر دي ته حفاظت وکا الله په تمام مقصدونو کې کامیاب کا الله مونږ ټول ته د حرمین شریفین حاضری بیا بیا نصیب کا الله تعالی د امت مسلمه ټول مردگانو ته بخنو کا الله د تمام درجه بلند کا الله قبرونه ولا د جنت باغیتونه باغیچې جوړې کا الله دې مجلس کې د ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله تعالی دې په رزق کې په عمر کې په کاروبارونو کې په صحتونو کې ولا الله برکتونه واچو الله د انبیاء او د شهدا او د صدیقین او د صالحین گاوند ورته په جنت کې نصیب کا الله مونږ ته چې چا د دعا ویلې دي یا زمونږ د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الہ العالمین دا کم ملګری چې دلته کې ناستي الله د دې په ړونو کې به ډېر حاجتونه وي الله ډېر دعاګانې وي الله ډېر ضرورتونه وي الله د هغې نه خو ته خبرداري الله هغه به دی بل چاته نشي ویلی الله د هغې اظهار به دی په دې ژبه باندې نه کړی الله په زړه کې به ډېره تمنایي الله هغه د زړونو حاجتونه ورله پوره کا الله هغه د زړونو دعاګانې ولا قبول کا الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبول منظوري کا الله مونږ ټولو ته صحت عافیت استقامت را نصیب کا الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې الله د خپل رضا سبب جوړ کا اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحمن